بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل مکی سورت دے نزول کی 50 نمبر پس د سورہ قصص نا نازل شوه دے. ترتیب د سورتونو کی 10 نمبر دے پس د سورہ نحل نا. ربط و مناسبت د دې سورت د مخ کی صورت سره په غنو وجوهاتو باندې ده. یو دا په مخ کی صورت کې د عذاب دراتلو ذکر وکړه. اتا امر الله فلا تستعجلوه. دا الله عذاب را روان دی په تلوار مغواړي. د توجوه د عذاب خی چې عذاب به ذکر راځي چې کم د عذاب وجوهات دي نو هغه تاسو کشته کنه. هغه سلور وجوهات دي د عذاب دراتلو. یو انکار من التوحید چې د الله د توحید نه څوک انکار کوي نو د الله عذاب پر راځي. دویم انکار د معجزینا. دریم اخراج الرسل. سلورم استهزاء بالرسل. چې دا سلور وجوهات دي د عذاب. یا مخ کی صورت کې ابتدا و د صورت په توحید سره د دې صورت هم ابتدا ده په توحید. یا مخ کی صورت کې د الله توحید بیان ک په ادله او عقلیه په دې کې بیان د توحید کوي په عقلیه او نقلیه او وحید ری واړو دلایل باندې. یا مخ کی صورت کې ترغیب او هجرت ته دلته هم یو هجرت ذکر کوي چې نبی علیہ السلام اسمانونو ته سفر کړو. یا مخ کې ویلو چې زړه متنګوا الله بستا امداد کوي. دلته نمونی د امداد خي 101 کې لکه د موسی علیہ السلام امداد چې الله پاک کړو. امتیازات د صورت ممتاز ده د نور صورتونو نه په بیان د علتونو د عذاب چې سلور علتونه خی. یو علت چې هغه شرک مستمره ده. دویم انکار د معجزې ده. دریم اخراج الرسل. سلورم استهزاء بالرسل. دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د واقعې د اسراء. په دې کې د اسراء واقعا ده. دغه شان صورت ممتاز ده په کثرت او مصائب په نبی علیہ السلام. او صورت ممتاز ده په ذکر د کثرت اوامر او د نواهی باندې. دعوه د صورت دعوه د بیان د هغه امور چې داغه مرتکب مستحق د عذاب ګرځي. شرک مستمره سبب لنزول العذاب. حتى د شعائر الله سبب لنزول العذاب. او اخراج الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر سبب لنزول العذاب. استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. دا سلور وجه د عذابونو خی چې د دې په وجه باندې عذاب په انسانانو الله راولي. خلاصه د صورت اول اجمالی خلاصه هغه دا ده چې دې صورت کې سلور حصے دي. اوله حصہ 58 آیت پورې ده. په دې کې دا وایي چې شرک مستمر سبب لنزول العذاب. دویمه حصہ تر 76 پورې ده. په دې کې دا ښیي چې حتک د شعائر الله سبب لنزول العذاب. دریمه حصہ بیا سلم آیت پورې ده. پای کې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب. او سلورمه حصہ اخره پورې ده. پای کې بداوي چې استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. تفصیلی خلاصه دا ده
چې دا اوله حصہ چې 58 آیت پورې دا دو بابونه ده. اول باب 21 آیت پورې ده، په دې کې دعوت توحید ده، پاغي درې قسمه دلایل عقلی، نقلی، وحی. او دویم اول آیت کې، دویم کې او یو لسم کې بیا تخویب دنیوي ده، بیا ترغیب ده قرآن ته په 9 آیات کې، بیا زورن مشرکین ته یو لسم آیات کې، بیا تخویب دنیوي ده 15 14 آیات کې، تخویب اخروی ده 13 کې، او اخر کې زیر ده 19 آیات کې. دا د اولنی باب خلاصه شو. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د دې صورت په ابتدا کې اشاره کوي یو واقعي ته چې هغه ته ویل کېږي واقعه د معراج. رسول الله سلام تعالی ډېرې معجزې ورکړې دي. یو معجزه د هغه د معجزونه هغه د اسمانونو سکر دی، سیر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج د دې دوه حصے دي. یو د نبی علیہ السلام د شپې په لږه حصہ کې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې تلل، چې دا د میاشتو مزل د شپې په لږه حصہ کې کړی دی په براق. دا د دې سورې بنی اسرائیل د آیاتونو نه معلومیږي. دویم بیا د مسجد اقصی نه اسمانونو ته ختل، هغه بیا د سورۃ النجم د آیاتونو نه معلومیږي. معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ډیرو احادیثو نه ثابت دی. ابن کثیر 14 احادیث ذکر کړی دي په اثبات د معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او قرطبی د امام نقاش نه نقل کوي چې 60 احادیث دي په معراج د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. نو د نبی علیہ السلام معراج د قرآن نوم ثابت، د احادیث نوم ثابت. په دې کې د علماو اختلاف شته چې نبی علیہ السلام جسمانن، یقظتن، روحن او بدنن دواړه ختلې نه اسمان ته، او کنه نبی علیہ السلام خوب لیدل او په خوب کې اسمانونو چکرې لګولې دي. نو بعض علما وایي چې جسمانی تل نه دي، او دا نبی علیہ السلام خوب لیدل او په خوب کې دا ټول سیرونه او تماشې کړې دي. دا د بعض علماو قول دی. جمهور علما وایي چې نبی علیہ السلام جسمانن ختلې دي او په ویخه باندې تلې دي، خوب نه دی. دا نبی علیہ السلام لیدلی دی ارسه په ویخه. قرطبی دا اختلاف ذکر کړی دی، وای د سلف علماء په دې کې اختلاف دی. نو فذهبت طائفه الى انه اسرى روحه ولم يفارق شخصه مزجعه. و یو ډله دا چې هغه د نبی علیہ السلام روح تللی دی، نه روحانن ان خوب لیدلی، او بدن د الله د نبی د خپل کوټ نه د خپل بسترې نه دی جدا شوی، څوک پوه شوی نه دی. نو د دې علماو مطلب دا دی چې دا د الله نبی خوب لیدلی. او په دې کې په صحابو کې دا قول د معاویه رضی الله تعالی عنہ دی، او بل خوا د عائشه رضی الله عنها هم دی. او دارنګه د امام حسن او د ابن اسحاق نوم دا نقل دی. دوی مدله د علماء دادا چې کان الاسراء بالجسد حالت الیقظه، دا الله نبی بطنن چې کم دین په ویخه باندې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې په ویخه تللی دی، او و الى السماء بالروح دون الجسد، او اسمان ته بیا روحانن تللی دی، جسمانن نه دی تللی. او داغي دلیل د سورۃ بنی اسرائیل دا آیت دی. دلته الله د دې معجزې ذکر کوي. نو سبحان الذي اسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام غایه کمالا الى المسجد الاقصى. بس د دین لوی معجزه خود اسمانونو ختلو. وای کچرته د نبی علیہ السلام اسمانونو ته ختل وې، نو دلته الله بیان کړی وې کنه.
دلته صرف تر مسجد اقصا پورې ذکر کړ. نو دا دوی مډله د علماو دا وایي چې مسجد اقصا پورې ثابت او بیا بره ختل هغه خوب دی او هغه د الله نبی په ویښه نه دی تللی. درې مډله وذهب معظم السلف والمسلمین، لوی ډله د سلف او د مسلمانانو هغه ذهاب دې ته کړی دی چې دا اسراء کان بالجسد والروح، دا د الله د نبی جسد او روح دواړو سره وا او دا په ویښه د الله نبی تللی دی. وشوي د مکې نه تر بیت المقدس پورې براق په واسطه باندې په ذریعه باندې او بیا د هغې ځای نه براق یې هلته وتړه او هلته نه بیا اسمانونو ته الله دغه شان خیژولی دی. الله او پاغي خلکو رد کوي چې هغه وی نبی علیہ السلام خوب لیدلو. وای که خوب شي نو خوب خو بیا څوک لیدي شي، بیا خو معجزه د پیغمبر علیہ السلام نشوه. خوب کې خو تم قیامت لیدي شي، تم جنت لیدي شي، تم اسمانونو چکر والي شي. خوب خو جدا شي دی، خوب بیا معجزه د نبی نشوه. نو دا کمال دا چې معجزه باندې شي چې نبی علیہ السلام روحان او بدنن لاړ شي. او چې کوم خلک وایي چې نبی علیہ السلام خوب لیدلی دی نو پای کې یو حضرت معاویه دی. نو بیا معاویه رضی الله عنه خو هغه وخت کې مسلمان شوی نو او حضرت عائشه منکره ده. نو عائشه لا واده شوی نه و، ځکه د عائشه واده نبی علیہ السلام باندې په مدینه کې شوی دی او دا د مکی واقعه ده. نو هغه وخت عائشه لا وړه ماشومه و، واده شوی نه و، نو هغې ته ذکر دی پوره پته نه ولګېدلی. او کم چې استدلال کی دا غی روایت آیت نا چې وما جعلنا رؤیاک التي اریناک الا فتنه للناس، دینه مراد وی خوب دی. نو حالت ان شاء الله ز تاسو ته ذکر کوم. قرطبی وی چې دینه مراد رؤیت العین دی، د سترګو هغه لیدل دي، د خوب لیدل نه دي. او بیا وی وفي الاخبار ثابته دلاله واضحه، په حدیثو کې چې ثابت دي واضح دلیل لپاره دی چې اسراء د نبی علیہ السلام په بدن باندې وا او دا چې دنو یقظتن وا. وای شوی احادیث سره بیا سکی. خو اصل خبره ده چې علما وای دا د نبی علیہ السلام ګڼ معراجونه، دا یو معراج د نبی علیہ السلام هغه یقظتن په ویښه باندې او نور چې دینو هغه منامن په خوب کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم خوب کې نبی صلی الله علیه وسلم چې ده کنا نو هغه معراج کتلې او چکرې لګولې دی. خدا پیره د نبی علیہ السلام معراج هغه په ویښه باندې وو. نو چې څوک د خوب هغه واقعا ذکر کوي نو دا غي نه منګ انکار نه کوو، ولی د نبی علیہ السلام یو پیره معراج نه دی شوی، سو کرته د الله نبی د حالات لیدلې دي. نو یو ځل نبی علیہ السلام یقظتن روحن او بدنن دواړه وخته او نور نبی علیہ السلام خوبونو کې بیا هغه منازل هغه لیدل. نو کله خوب واقعات چې څوک ذکر کوي هغه نه انکار نشتا، خدا د ویخه د هغه نه انکار پکار نه دی. اوس په شی په دی باندې لکه او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس رضی الله عنه روایت ده، نبی علیہ السلام وی ز په حرم کې وما دو مهانی په کور کې اوتی تو بالبراق، مال براق را وسته شو. براق دا یو داسې زناور دی چې هو دابتن ابیضن، یو سپین زناور او اوږد فوق الحمار دون البغل، د اس نه لږ اوچتو او د قچر نه لږ غونته کې مندرې او لږ غونې لاندې. نبی علیہ السلام وی زه په هغې سور شوم او هغه داسې یو عجیبه زناور چې د هغې یو ټوپ د انسان د نظر تر انتها پورې د مسجد حرام او د مسجد اقصا منځ کې د میاشتې سفر و، دی چې د شپې په لږ وخت کې کوو خو پوه شه چې دا ډېر تیز رفتاره شی و. و یو ټوپ چې باغې و نو دومره لرې باغې ټوپ و لکه چې څومره د انسان د نظر انتهایی، یو څو ټوپونو باندې هغه هلته رسېدلی دی. نو زه سور شوم او بیت المقدس ته پرې راورسېدم. هلته چې راورسېدم نو دی ودرېد او زه کوږ شوم. نو ما خپل د براق هغه پړی راونیو
او د هغه کړي سره می او تړه چې د کوم سره انبیاء علیهم السلام هغه چې د خپل ساروی به تړل اسونه به تړل بیت المقدس ته وردننه شوم نو ما پای کې 2 رکعات منځ وکړ او بعض روایتو کې راځي پیغمبران را تعالی متشکل کړل او اغیل امامتی ورکړل مسل لی الانبیاء دا امام الانبیاء چې ورتوای نو په دې بنیاد چې د معراج پشپا نبی علیہ السلام ټول پیغمبران رسول کړي امامتی ورکړي او هغه ورته الله متشکل کړي بیا نبی علیہ السلام فرمای چې دا غینه بعد چې ما منځو نو جبريل راغی او 2 لوخي مال راوړل په یو لوخي کې وسره پيو او په بل لوخي کې وسره شراب ما ته ویل چې د دوه نه چې ستا کم خوخي نو هغه واخله نو ما پای کې اخترت اللبنا ما د پيو هغه لوخي غورک او هغه می تر واغست نو هغه می وسکل وای جبريل را ته ویل چې اخترت الفطرتا تا فطرت چې دینو هغه غورک او کتا وی شراب سکلې وي نو ستا ټول امت چې دینو هغه باندې شیان شوی وي او هغه شرابیان شوی وي بیا نبی علیہ السلام وی ثم عرج بنا الى السماء وګوره حدیث کې سفار علل بیا موږ اسمان ته وخیجولې شو په بل روایت کې بیا دی ابن کثیر چې اسمان ته لاړو نو د اسمان دروازې بندې وي نو جبريل علیہ السلام دا دروازه وټکوله د برن او ته आवाज شو چې څوک نو دا ورته ویل چې ز جبريل وای دا بل کس څوک دی وای دا محمد دی صلی الله علیه وسلم وای دې د سره سکی تور پسې الله لګلې وای کدی د سر دغه شان راغی وای الله را ته ویلي چکر ورکا نو وای دروازه کولاو شو چې زدان نبر اسمان ته ختمه فاذا انا بآدم اول اسمان کې زما د آدم علیه السلام سره ملاقات شو نو ورلما هغه ما ته خیر علی ویلا ما د پاره دعا وکړه بیا د اغین روان شو دویم اسمان ته لاړو هلته بیا د غشانه چوکیدارانی پرشته وی دروازې بندې وی جبريل دروازه وټکوله هغه ویل سوکې ز جبريل دا بل سوک دی دا محمد دی صلی الله علیه وسلم پوره تاسو نو شو هغه راته دروازه چې کولاو کړه برو خطو ناسا په هغه دو د ماسی زامن چې خپل کې د ماسی زامن عیسی علی السلام او یحیی علی السلام دواړه مولیدل هغه سره زما ملاقات شو خیر علی راتوي او د خیر او د برکت دعاګانې راتو کړې بیا د التن دریم اسمان تلاړو دغه ترتیب سره چې دروازه به ټکوله الته زما د یوسف علی السلام سره ملاقات شو وقد اوتی شطر الحسن اغیل د دې جهان په نیمه باندې حسن هغه ور کړی شو هغه سره ملاقات چې وشو هغه له خیر علی ویل او دعاګانې وکړي بیا د هغه زین روان شو څلورم اسمان ته نو الته د ادریس علی السلام سره زما ملاقات شو او ادریس علی السلام ما د پاره دعا وکړو خیر علی راته ویلا بیا د هغه نه پنځم اسمان ته لاړو پنځم اسمان کې د هارون علی السلام سره ملاقات شو اگر د خیر علی وی او دعا وکړه بیا شپږم اسمان ته لاړو الته د موسی علی السلام سره ملاقات شو اگر ته خیر علی وی او دعا را لوغفته بیا دا غین روان شو نو اوم اسمان ته لاړو اوم اسمان کې فاذا انا بابراهیم ناصفا ما چوکتل ابراهیم علی السلام می ولید او ابراهیم علی السلام په اوم اسمان کې بیت المعمور هغه ته چې دینو ډډه لګولې و دا د اوم اسمان د پاسه یو خانه کعبه ده یو کور دی د الله پاک او یا زره پرشته و تر روزانه داخليږي او بیا تر قیامت پورې داغي نمبر ناراضي او شپه ورځ پای کې پرشته د الله عبادت کې لګیای لکه دلته چې خانه کعبه کې په دنیا کې خلک شپه ورځ لګیای نو ابراهیم علی السلام ما ته خیر علی وی او دعا را لوکړه بیا د هغه زین روان شو سدرۃ المنتهى ته لاړو دوم اسمان نه بره هغه بیره چې داغه هغه ته انتها د مخلوق کیږي داینه بره پرشتیم نشیتللې یا منتها معنی چې داغه څنګه دومره لوی وي چې څومره به د انسان د نظر انتها وا دومره اوچت څنګه وي داغه هغه بیره چې مونږ ولې د الله نبی وی داغه پانی چې دینو د اتی د غوږ په شان یو غټه غټه پانه وا او داغي یو بیره چې وا د قلال علاقه
د منګوټو مره و د هغې علاقې منګوټي وو هلته به جوړېدل د هغې د منګوټو مره یو بیرې وه نو هلته کې الله پاک ما ته بیا وحي وکړله نو په ما باندې الله او زما په امت 50 منځونه الله پاک فرض کړل نو چې زه را روان شوم واپس موسی علیه السلام را سره ملاو شو په شپږم اسمان کې بیا وای ما ته ویل چې الله درستا او ستا امت له څه تحفه درکړه ما ورته ویل چې 50 منځونه زما او زما په امت باندې فرض کړل وای دا ډیر دی او ستا امت دا طاقت نشي لرلی واپس شو الله ته وایي چې دې کې د تلک کمې وکړي نو زه بیا را روان شوم د شپږم اسمان نه بیا لاړم سدرة المنتهی ته او الله ته مې درخواست وکړه چې الله دا ډیر دی که لږ کمې پکې وشي نو ښه به خلکو ته به ګرانئ نو یې الله ویل چې زه 500 لیک شو نو بیا را روان شوم بیا موسی علیه السلام سره ملاو شوم هغه به رانه را پیره کې تپوس کو وای ما ویل چې 5 راته معاف کړل وای دا اوس هم ډېر دي بیا لاړ شه وای بیا یې ولېږلم بیا راته الله 5 نور معاف کړل دې طریقه باندې بتلم او چې برالم 5 به راته الله معاف کړل موسی علیه السلام به وی دا اوس هم ډېر دي بیا لاړ شه اخیری ځل باندې 5 ته چې راکوشو نو چې را واپس شوم راتلم نو موسی علیه السلام راته وایي چې څه چلو شوم چې 5 پاتې شو وای دا اوس هم ډېر دي ورشه چې لږ پکې کمې درته وکړي ښه انو وای ما ورته ویل چې نور خو ماله حیا راځي شرم راځي چې زما امت 5 منځونه هم نه کوي نور به دی څه کوي نو 5 منځونه الله پاک پاتې کړل بیا نبی علیه السلام نور ورنه راغی انو نبی علیه السلام وایي چې الله ما ته ویل چې ما قانون زمانه بدلیږي ما ویلو چې 50 دی ستا په شفارس او په بیا راتلو می کم کړل نو منځونه د 15 کې خو ثواب به د 50 ورکوم و ثواب د 50 د چې کوم الله مخکې نه پرس کړی دی په 15 منځونو اجر او ثواب د 50 دی نو دا غ د معراج واقعه ده خان سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاد غزاد چې بو تخپل بندا ليلا د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى تر مسجد اقصى پورې لیلن د نبی علیہ السلام دا معراج د شپې شوو ځکه د شپې خاموشي کنه ها او د ورځې خو دومره تیز مزل چې کینو بلا خلک به د کوتر کړي مخې ته ها ولې چې خامخا کله به مخې له یو شی راځي او کله به بل شی راځي دا د بیت المقدس پورې سفر هم د شپې او بر اسمانونو کې هم د شپې او بل علماء لیکلي دي د نبی علیہ السلام مثال خو د سراج او د ډیویو د ډیوی پته د شپې خلګي خاله ورځې دومره پته نه لګي پاک دی غزا چې بوې تخپل بندا د شپې د مسجد حرام نه دلته وې د مسجد حرام نه او په حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام وې چې ز په ختیم کې ودم بینما انا نائم فی الختیم او بعض روایتو کې راځي چې د ام هانی د کور نه تلو نو نبی علیہ السلام د ام هانی د کور نه مسجد حرام تراغه د مسجد حرام نه بیا هغه بلال بیت المقدس ته او دا ټول د حرم په حدودو کې دن دي ټول ای الى المسجد الاقصى الذي جمعت مسجد اقصى غتا مسجد اقصى معنی لري دا لري جمعت وکنا د بیت الله او د بیت المقدس په مینس کې یو میاش نه سیوا مزلو د یو میاش نه سیوا مزل هغه د الله نبی د براق په وجه باندې د شپې په لغون تکیسه کې کړي دی دا معجزه شوخه لنوري وبار الذي باركنا حوله هغه چې برکت چول او منګه غیر چا پیرا داغینا لنوريه من آیاتنا دې د پاره چې خو منګه غتا د نه خود قدرت زمنګنا انه هو السميع العليم بصير یقینا د الله هم دې اوریدونکو اولیدونکو واتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل واتینا موسی الكتاب اوس دلیل نقلی د موسی علی السلام نه ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب ګرځولو موږ دې کتاب لره هدایت د پاره د بنی اسرائیل الله تتخذوا من دوني وکیلا ویلو موږ غته چې منی سیما سوا زمانه بل ذمہوار لرا قرآن کی الله پاک فرمائی سورہ مزمل کی
لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. نحم آیات کې دغه لازم وارو ګرځوا او هغه ته الله ویلی چې زمانہ سیوا په بل ذمہوار نه نیسئ. ذریه من حملنا مع نوح، ذریه من حملنا مع نوح منصوب دے بنا بر ندا. یا ذریه من حملنا مع نوح، اے اولاد دا چا چې من سوار کړی سره د نوح علیہ السلام نام، ان استاسو نیکونه مشرانو مکشته کې سوار کړو. په دې خطاب کې مقصد چره دو خبرې دي. یو دا چې تاسو نیک موحدو نو تاسو ولې شرک کوئ، دویم دا چې هغه خدای الله شکر گزار او نو تاسو ولې ناشکری کوئ. اے اولاد دا غچا چې منګه سوار کړی وې د نوح علیہ السلام سره، یقینا د نوح علیہ السلام کانو د عبدن شکور، یو بنده شکر گزار د الله. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب، فیصله اور اولی و منگ بنی اسرائیل و تا پا کتاب کې، یعنی حکم مرتکڑو لتفسدن فی الارض، چی خامخا فساد بکوی تاسو زمکا کی مرتینی دو کرتا. دا معنی ندگینی چی دا پی اللہ لازم کرو، یعنی دا داغی عملو او اللہ تا داغی دا عمل دا وجود نمخ کے نپتا لگی. تقدیر ستوئی علم دا اللہ دے پا وجود دا پا پیل دا خلقو بانی مخ کے دا وجود نا، الله پاک مخکې نه پی خبري، بس دانه چې الله مجبوره کوي چې اوس بدا سکے. ولا تعلن او خامخا سرکشی وکوي تاسو سرکشی لویا. فاذا جاء وعد اولاهما، پس کله چراله غواده اولنې داغي چې کله د تورات مخالفت وک، بعثنا علیکم عبادا لنا، راولې ګل من په تاسو باندې ناکار بندگان زمنګا. لنا چې د عبادت په باره کې راشي نو مراد تر ناکاري خان دین مراد بخت نصر دے علماوی آغا پہ اللہ مسلط کا. فذول باس شدید چی خواندان د جنگ سختو. اول وعده سما تکړه د تورات خلاف شروع ک، د زکریا او د یحیی علیہ السلام د قتل اراده وکړي. فجاسو خلال الديار، پس دن شوغی مینزونو د کورونو تا. وکانه وعده مفعولا، او د وعده د الله پورا کړی شوی. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بیا واپس کومنګ استاسو نمبر پاغي. سل کال بعد داود علیہ السلام په لاس جالوت کافر الله مړک، بیا د حکومت شروع دی مسلمانانو. بیا واپس کومنګ استاسو نمبر پاغي، امدادو کومنګ استاسو په مالونو په زامنو، او ګرځولې منګ تاسو زیات نفیرا په اعتبار د شمار سره. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، قلنا لكم مقدر دی منګ تاسو ته وی ک تاسو نیکی کوي نو نیکی کوي د خپل ځانونو لپاره، پیدا به تاسو له ملاویږي. و ان اساتم ک تاسو بد عمل کوي معنا ګناه کوي، فلها سزا استاسو د نب سزا چې د نستاسو نفسونو لره ده، افعلها بشي. فاذا جاء وعد الاخره، کله چراله غوادر استنای دویم فساد وخراغه. لیسوء وجوهکم، دویم فساد چې کله تاسو د یحیی علیہ السلام د قتل اراده وکړه. لیسوء وجوهکم اصل کې تقدیر ده، بعثنا علیکم عبادا لنا لیسوء وجوهکم، راولې ګل من پتا سبحان ناکار بادشاہان زمنګا دې د پاره چې تور کې مخونستا سویني ذلیلم کې دینا. فردوس چې هغه د بابل خار بادشاہ او هغه په الله مسلط کې جواهر قرآن کې پنده شیخ سیب لیکلي دي. دې لپاره چې تور کې مخونستا سولرا او دې لپاره چې دن نشي جمعات تا لکه څنګه چې دن نشي او پاول زل باندې نو الکا جمعات دن کېدل خدای ګنا نه دا خدای خلکو ګنا وا، نو دا د دې د اعمالو د وجه ناغي مسلط شو کنه. زکه دې ته الله وایي وليتبروا، او دې د پاره چې تبا کې ما لو تدبیرا تر سو پورې چې هغه ضروري تدبیرا په هلاکولو باندې. بیا الله اعلان وکړ قریب دې رب تاسو دا چې رحم کی تاسو باندې. و ان عدتم عدنا، ک تاسو راګرځي ګناه ته راګرځو موږ سزا ته، او ګرځولې دې موږ جهنم د پاره د کافرانو حصيرا جیل خانه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ربط مخ سره سده مخ کې واقعه د اسراء ذکر شواغه یو معجزه، اوس بل معجزه ذکر کوي چې هغه قران دی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یقینا دا قران لار خیاغ دین طرف ته چې هغه مضبوط دی.
او صحیح دی ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات او زیر ورکی مومنانو ته هغه کسانو ته چې عمل کوي نیک ان لهم اجرا کبیرا یقینا دې لپاره اجر بیلوي په قیامت کې دا ګوره پیدا شوخه قرآن کې الله سمې لارې طرف ته خلکو ته هدایت کوي مومنانو الله په دې زیری ورکوي اوس تخویف او یقینا هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې تیار کړی دی موږ یې دپاره عذابا علیم عذاب درناک زجر او سوال کې انسان د شر په شان د سوال دغه خیر لره کله کله انسان خیری کی ځانتا وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار ګرنده یو حالت کې د ټینګې نه ده بیا رستو خپي خواغه کار پیوشي وجعلنا الليل والنهار آیتین دلیل عقلی ګرځولې د منګ شپه ورځ دوه نخې د الله د قدرت پشپا کې تیاره او پرس کې رڼا فمحونا آیت الليل پسران کو منګا غنا خد شپې چې تیاره ده وجعلنا آیت النهار مبصرا او ګرځو منګا نه خد ورځ چې ښکارا چې هغه نور دی د دې پاره چې ولټوي تاسو د فضل نه طرف درف تاسو نه او د دې پاره چې په شی پشمیر د کلونو په حساب د میاشتو وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو شی واضح بیان کړی د منګای لره په واضح بیانولو سره تخویف اخروی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه او هر انسان چې د لازمه کړي د منګه هغه سره جوخته کړي د منګه د هغه سره د عمل نامه فی عنقه د هغه پسټ کې هر انسان سره په قیامت کې د عمل نامه تړلی ونخرج له يوم القيامه روب باس منګه غلره پرز د قیامت باندې کتاب یلقاه منشورا چې دیو مخامخ شي دا غي سره منشورا په داسې حال کې چې هغه وي کولاو پرانسته مانو کولاو کتاب وي او قیامت کې به هر سړی کچا سکول ویلې دی او کویلې نه دی الله به اغله د لستو د پړاولو طاقت ورکی لستل لیکل وکولې شيخه اقرا کتابک الله ورته وی چې اے بنی آدم ولولد خپل کتاب دې د خپل عمل نامه دې پخپل کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دې نفس تاس پنن رضی پتا باندې حسیبا حساب کونکه کفا بنفسک اليوم با زائد کالکا کفا نفسک اليوم علیک حسیبا کافی دې نفس تا نن پتا باندې حساب کونکه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه چاچ پیدا ہدایت حاصل کا یقینا پیدا د ہدایت ځان لدا ومن ضل سوچ خطا شو گمراه شو فانما يذل عليها یقینا سزا د گمراه کې دو پاغیدا ولا تزر وازره وزر اخرى نشی برول او برون کې بوج د ګنا د بلچا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نیمنګ عذاب ور کون کی تر دې چولی ګمنګا رسولا پیغمبر لرا یعنی د پیغمبر د نبیست نه مخ کې الله وي من چاله سزا او عذاب نه ور کو نیو منګه عذاب ور کون کی حتا نبعث رسولا تر دې چولی ګمنګا رسول لرا و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کله چې اراده وکومنګ دا چې هلاک یو کلی والا لرا امرنا مترفیها نو حکم کومنګ دای مست خلق ته مالدارانو خلق ته فتوعات باندې نو هغه کله توعات ته تیاریږي ففسقوا فيها فسغینا پرمانی شروع کی پای کی فحق علیها القول پس ثابت شي پای باندې وینا د عذاب فدمرناها تدمیرا پس هلاک کومنګ لر په هلاکولو باندې یو معنی دا د مولانا صاحب چې کله الله وی دی قوم د هلاکت اراده وکړو مالداران هغه ته حکم کوي چې طاعت وکړي نو هغه طاعت کله کوي نو بس عذاب پراشي او تباشي یا بل معنی کله چې اراده وکړو چې هلاک یو کلی والا لرا امرنا مترفیها معنی امرنا مترفیها مشدد کا زیاد کومنګ مالداران داغي پای کلی کې او کله چې مالداران زیات شي او دین پکې نه نوې فساد شروع کی ففسقوا فيها پس هغه ګناه شروع کی پای کې
ففسقوا فيها پسغی گناہ شروع کی پائی کی فحق علیها القول پس ثابت شی پائی بانے وینا دا عذاب فدمرناها تدمیرا پس حلاک منگیلر پا حلاک ولو باندی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ سمر ډیر هلاک کړي دي منګه د پیړو والاونا پس د نوح علیہ السلام نا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی دی رب ستا په ګناونو د بندګانو خپل باندې خبردار اولیدونکو تزهید فی دنیا من کان یرید العاجلتا سوک چی اراده لري د دنیا عجلنا له فیها ما نشاء پتلوار ور کومنګا غل دی دنیا کې سچ زمنګا خوخی لمن نرید چاله چې زمنګا اراده وشي دنیا م الله هر چاله نه ورکی چې سوک الله وغواړي چې غل ورکی نو وری کی خان لمن نرید ته یاد ساته چاله چې زمنګ اراده وشي ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو منګه د هغه د پارا جهنم یصلاها مذموما مدحورا چې دنکیږي بده غیتا ودا سه حال کې چې بد ویلې شوی وي او رټلې شوی وي ومن اراد الاخرته سوق چې اراده لري د جنت وسعالها سعيها او کوشش کړي دا غي د پارا مناسب کوشش او هو مؤمن او حال دار چې دیو مؤمن پس دغه کسان د کوشش دغه مشکوره قبول کړي شوی کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک دا ټول مضبوطو منګه دا کسان او دا کسان یعنی اخرت والا او هؤلاء دنیا پرس وهؤلاء او اخرت پرستا من عطاء ربک د ورکړه درفستانه ار یو له چاله دنیا ورکو چاله اخرت وما كان عطاء ربك محظورا ان ورکړه درفستا منشوي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وګوره چې څنګه غوړواله ورکړه د منګه باز ردی ته په باز نور باندې ولل اخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا خامخ اخرت لوی دی په درجاتو کې لوی دی په اعتبار د غوړوالي باندې لا تجعل مع الله الها اخر اوس دویم باب دې تر 55 پوری په دې کې امور دافع العذاب ذکر کړي زور نور کې مشرکین ته بیا تفرید په دعوا د توحید بیا زجر د منکرینو د مقاصد اربعه ته بیا دلیل عقلی د په نفي د شرک په تصرف باندې لا تجعل مع الله الها اخر مگر زود الله سره الہ بل لرا ګور دې کې څه اوامر دي څه نواهی دي خان دا اوامر به ومني نو د عذاب نه بچ شي نواهی نه بزان بچ کی نو د عذاب نه بل الله بچ کی لا تجعل مع الله الها اخر مگر زود الله سره الہ بل لرا ولی کدی وګرځو فتقودانو کی بنیت مذمومن بد ویلې شوی د ټولي دنیا خلق به پتا باندې بدوي مخذولا شرمنده شوی او به شرمېږي د الله په مخ کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك فیصله کړی دا ربستا الله تعبدوا الا اياه دا چې عبادت باندې کوي مگر د یو الله وکوي الله اکبر وقضى ربك دا دویما حکم دی چې عبادت باندې کوي مگر د یو الله وکوي دریم وبالوالدین احسانا تفصیلات مخکې شوی دي خان نه ګره راوړه والدین سره به احسان کې هر قسمه احسان ته اشاره ده اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ورسیږي تاسو سره بډاوالی تا یو داغي دواړو یا دواړه الکا مور او پلار دواړه یا یو بډاشي معنا ژوندۍ او بډاتوب ته ورسی کنه نو فلا تقل لهما اوفن موای اغه ته اوفا ولی ځوان ته اوف خیر د کوی بډا ته بنوي نا ځوان چې د اغه دمرا اولاد ته نه محتاجا اکثر چې د مور او پلار ځوانانی او بچي خبره نه مني نو بچي ته وي ز شابه زمنګ د کور نه وزا منګ نه جدا شه زکه چې هغه پیږي چې د ته زمنګ ضرورت نشته د منګ باندې بوج دی او چې کله بیا مور او پلار بډاګان شي نو بیا اکثر چې دینو دا بچي ورته یو زمنګ د کور او زناوذ بالله الله الله وبالوالدین احسانا
مور او پلار سره احسان کوا کورسیږي تا سره بوډاوالی ته یو داغي د دواړو یا دواړه نمو وای اغي ته اوف دای په خدمت کې معمولی ناراضتیا مخکارا کوا د غم او د پریشانی خبر داغي مخکمه کوا او بم ورته نوې ښا او چې د علماوی داغي د نوک او د وری په مابین کې خيري تویلې کیږي یعنی دومره د تکلیف خبره به مای ته نه کې هغه خيري سمره لګي یا هغه خيري د وخت تویلې کیږي دومره معمولی خبره بم د خفغان داغي په مخ کې نه کې ولا تنهرهما او مرت د دواړو لرا غصه مصیبه ورتنه کې وقل لهما قولا کریما وای د دواړو ته وینا کریما د عزت والا دای بل حکم دی مور او پلار ته بد عزت خبرې کې جی څه خبره داسې نرمه خبرې د مزاج مطابق خبرې کله کله داسې معمولی د خندا خبرم کوا چې دا غي طبيعت چې د نوې سره خوشاله دانه چې بس هر وخت کې دی په تندی باندې اکوړ ماتيږي کور ته چرشه نو سم نکیر منکر د ځان نه جوړ کې امور او پلار د سره سمې خبرې هم نشي کواله وې سړې غوسه لې چېړې مخه الله ګوره خان خوان دا کوي کنه دا بچي نه دی بچي د دې دا خبرې په مور او پلار ډېرې خوږی لګي اسې د تاسو نه کوي او دا بچي په دې وړه خل باندې مور او پلار سره چې خبرې کوي نو یې ډېر خوان ور کوي او چې کله بیا د مور او پلار بډاګان شي او دې بچي سره خبرې کوي نو دا بچي ورته وي مړه وي دماغ دراله خراب کړل خام دماغ دراله خوړل دا ډېر جاهل بچي څنګه دماغ دراله خوړل تا ول نه خوړل چې یو مم پسې بری ټول رچغي والی ماما او یو روپۍ پسې بری ټول رچغي والی هغه وخت کې د مور پلار دماغ نه خرابېدل او نن چې هغه سم خبرم کینو دماغ دې خرابېږي داسې بنه کې وقل لهما قولا کریما وای هغه ته وینا د عزت ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل یو کسو زوی وړو کېو نو دا ماشومان یو خبره لسله کوي څومره چې ستړی شوی نه لګیای نو پلار سرداس ناس دی نو مرغی رااله او ونه کې کېناسته نو دا ماشوم پلار ته وی چې ابوجی هغه یو داسنی هغه ته بچی دا مرغی ده نو بیا دا ماشوم یې څه شری نو هغه مرغی ده نو لږ سات بعد بیا وی داسري نو مرغی ده نو لس کرته دی بچی تاسو کا او لس واړه کرته وته دی پلار ویل چې دا مرغی ده پلار نو غوسه وکړه نه چې دینو خپشو او نه بچي ورټه ځان سره دلته په ډایری کې ولیکل چې پلاني تاریخ دا وړو کې او مرغی رااله او کې ناسته او مان بده تاسو کو ما به ته جواب ورکاو بیا دا پلار بوډا شو او خو خيار اسه دی بچی باندې امتحان کو چې ورېګا اوس بسنګ چلی نو چې کله دی بوډا شو نو مرغی رااله او ونه کې ناسته نو دی بچی ته وای چې بچی دا سړي نو دی وته وای چې بابا مرغی دادا نو هغه ته چې ناس شهره بچي نو دی وته بابا دا مرغی دا نو چې په دریم ضرورت بیا غوي چې دا شهره وي په خبره جوړ نه پیږي مرغی دا کنه که دماغ خرابې سړی لا سړی एकदम بس اوچت شو کنه بلډ پریشر هاي شو اوس په سلورم ځلبانې پلار غریب سوچ کوي چې تاسو کومه کنه زکه چې اوس بسړې سپلې ته چپلې تلاش کوي کنځلې به کوي ردی بده به وي انو بیا یړو نکړې شو چې تاسو کې دې زوی ته وي چې سي ظالما تراشه وګوره دې ډایری کې تا مان لزل تاسو کړو او ما تعالی جواب درکړو ستا په خبره زه غوسه شوی نو ما او چنن تا نه ما دریم پیر باندې تاسو کو نو ستا کیفیت بدل لې په سلورم ځل تاسو نشم کولای کم سے کم هغه چې ما سمره پیری جواب خپ خوشاله درکړې هغه مر خو به درکړو کنه زکه سیوا دې نشو را کوله نو دا د مور او پلار سره به خبرې داغي د مزاج مطابق نرمه کې د انسان دو حالات دي یو د انسان ماشومواله دي یو د انسان بوډاواله دي ماشومواله کې هم د انسان دماغ پورا برابر نه او په بوډاواله کې هم د انسان دماغ پورا برابر نه نو کستا خیالي منګه چې چرته سړې ځکه نه دا یو نیم سړې ماشوم بچي ځان سره بوزي پاغه ورته ځان بد نخ کاری
او بیا که چرته یو ځای لځي او پلار ورته وایي چې زه سره ځم په آرام کښېنه تا هلته څه شی کوې چې تا هغه ځای له ځې پرېږده چې دا لو پر شا ولځي تا هلته څه شی کوې چې تا هغې ځای له ځې ښه پلار ته بیا وایي ته به هلته نه کښېنې هلته به نه ځې او چې دی ماشوم وي نو چې دی ټوله ورځ لګیا وي نو دی ورته غوږ کېښودی او پلار ته وایي ته مړه هلته بیا فضول لګی وې فضول خبرې کوې نو تا به فضول نه کولې وړوکوالي کې څنګه چې ماشوموالي کې دماغ کار نه کوي بوډاوالي کې هم نه کوي او هسې هم د ټولو نوجوانانو ته زه وایم چې د مشرانو که ستاسو پلاران نه هم دي نو د مشرانو ډېر قدر کوئ ډېر عزت کوئ ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبة المسلم د الله نبی فرمایي د الله د عزت نه یو عزت دام دی چې د سپینګیري مسلمان عزت کوئ او د هغه عالم عزت کوي چې د چا په سینه کې قرآني د دې عزت دا د الله عزت دی نو چې د چا ګیره سپینه ده د هغه سره ټوکې مه کوه د هغه سره مسخرې مه کوه هغه پورې خنداګانې مه کوه د عربۍ مشهوره مقوله ده چې چا په چا پورې وخاندل په هغه پورې به هم وخاندلی شي چا چې د مشرانو بېعزتي وکړه چې کله دی مشر شي د ده به هم بېعزتي کېږي او چا چې د مشرانو قدر او عزت وکړه چې کله د مشر شو نو دله به الله شان عزت بیا ورکړي او هر سړی به د قدر او عزت کوي بس خپل ځان ته وګورئ که عزت هم خوښي د بل عزت کوئ او که بېعزتي هم خوښوي نو نن د بل بېعزتي وکړه ستا دور دی نوجوانې یو ورځ به ستا هم داسې دور راشي چې بیا به دقه شانه یې یو سړی بوډا سړی په لار روان و راکونټي شوی نو بل ورته ویله کاکا لینده په څو خرڅې ځکه چې د لیندې په شان راکونټي شو که نه وی لینده خو نه خرڅې هغه وی نه بچیه دا خرڅومه نه چې ته بوډا شي په خپله به نه لینده جوړه شي ښه پوه شو دا لینده به بیا تا نه هم جوړېږي ته به هم بیا داسې راکونټي شي او داسې به چې دی نو بیا ګډ وړي بیا به خیراتي درکړي دا ډاکټر ډېر روان دی که وقل لهما قولا کریما ووایه دې دواړو ته وینا کریمه د عزت د عزت خبرې وسره کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دا بل واخفض لهما ښکته که دې دواړو ته جناح الذل من الرحمه وزر د عاجزۍ د مهربانۍ نه د دې څه معنا مور او پلار ته وزر کته کا وزر نه مراد لاس په مور او پلار لاس مو اوچته وه هسې نه چې مور او پلار وي هغه به څومره سپېره لاسي چې هغه پلار ووایي او هغه مور ووایي او داسې خلک شته توبې به وباسي هغه مخکې ورځو کې نټ کې چا ورکړي یو نوجوان زوی خپل یو سپینګیري پلار ته کوتک نیولی دی هغه غریب د زوی د ګیري نه نیسي چې زه معافي غواړم زه پوه شوی نه یم او خیر دی بیا به نه کوم او هغه پرې راباندې کړي زوی په پلار راباندې کړي دا څومره ظلم څومره انتها بغیرتوب واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ښکته که دې دواړو ته وزر د عاجزۍ د مهربانۍ نه الله بوخیار سړی به هغی چې دی د مور او پلار دعاګانې واخلي کم انسان چې د مور او پلار د طرف نه دعایي دی معنی دعاګانې ورته هغې کړي دي دی به الله نه خرابوي او کم انسان ته چې مور او پلار ازار کړی دی یاد ساته چې د هغې هغه خیرې په دنیا کې په ده باندې لګېږي آخرت هغه سزا خو وروسته د دنیا ذلت به اول د باندې راځي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وایه چې ای ربه زما رحم وکړې په دې دواړو لکه څنګه چې دی تربیت کړو زما صغیرا په حالت د ماشوموالي کې دا مور او پلار دپاره دعاګانې هم غواړه خو دې نه مراد مؤمنان مور او پلار دي ځکه کافر دپاره خو بخښنه نشي غوښتی که نه هغې له د هدایت سوال کوه رب ستاسو خپوه دی پاگی چه ستاسو پا نفسونو کی دی ان تکونو صالحین فإنہو کان للأوابین غفورا کی دی نیکانو یقینا دی دا اللہ دا پارا درا گرزی دن کو بخنا کون کے اوابین چه اللہ ترا گرزی فإنہو کان للأوابین غفورا وآتز القربا حقه والمسکین دا بل ادب ورک خاوندخ پل ولیتا حق داغا ذل قربا دینا مراد سوک دی یو قول داره چې مراد تینا خپلوان رشتہ داران دی د پلار د طرفه یا د مور د طرفه هغې له د هغې حق ورکا ستا د پلار رشتہ دار لکه تره دی
او بابا دې نور خلق دي د پلار په وجه ستا خپل لیکنه نیا دا نکده د پلار طرف اغي سره احسانات کوا د پلار د وجه نه اغي سره احسان کوا بیمار شي تپوس ته ځا خدمت کوا چې غریبی نو اغي سره تعاون او امدادم کوا تعالی الله درکړي وسه او دوی او د مور طرف خپل دي نیا نیکونه دي ماماګان دي داغي خیال ساته زمون په پښتو کې دا متل دی خوري تل د ماما دشمنی کا دا نه ده پکار د ماما خیال ساته زکه د دې استامور دا د غیرونه دي کنه د مور د وجه نه د غیر رشتي خیال ساته د پلار د ترونو سره د ورونو سره خط رشتہ و ساته زمون په ملک مصیبت دا ده چې اکثر د ورارو د ترونو ورانه او اکثر د خورینو د ماماګانو ورانه او بس دا یو غیرت او تخکاری د مور منم او د ماما نه منم د تر من پلار منم او د تر نه منم الک العام سن و ابيه پلار او تر خو یو شی نو پوښوي او مور او ماسی یو شی واتذ القربا حقا ورک خواند خپل ولایت داغه حقا داغي خیال ساته یا واتذ القربا حقا ورک خواند خپل ولایت حق داغي ذوی القربا د پیغمبر علی السلام د نبی علیہ السلام خپلوان سوق ولکه آل رسول چې ورته وای آل رسول سیدان دا د نبی علیہ السلام خپلوان دي اغه له دغه حق ورکا دا حکم چې دنو عمراو ته دی بادشاہانو ته چې د دې خلکو د ډیر خیالو ساتي د رسول الله د وجنا والمسکین او مسکین له دغه حق ورکه او ابن السبیل او د لارې مسافر لا ولا تبذر تبذیرا مسکین او د لارې مسافر حق چرته دی داغی سره احسان کول دا داغی حق دی ای سره به احسان کې ولا تبذر تبذیرا پزل خرچی مکوا په پزل خرچی کول سره اسه په دمانو پیسې مالو زو پزل خرچی دی ته نه وای چې ډیر خرچه مکوا بای سړی شومی خان کده کرونو خاون له خوده به بیا زړې جامې او زړې سفر او په بد حال باندې به یو خوراک باندې کې سمسکاک باندې کې مړ پزل خرچی نه د پکار دا پزولی دا پزیدی خو چې تینه لګي نو صدر باندې دا پزان لګول په بچو لګول دا پزول خرچ نه دی پزول خرچي او په جنخان پزول خرچي دار چې په حرام زینو کې پیسې لګي یو سره د خپل ټول مال راواخلې په صحیح ځای لګي دا ګناه نه ده خو که په حرام وي لګي کنه نو 1 روپۍ لګي څه ده هغه ګناه ده ځان لپاره زمکه والا ځان له گاډه والا ځان له په جوړه والا ځان له جامه والا ځان له بل شی والا دا چې سونه لګولې شي دا تعالی خدا جایز نه لګوا خو که په حرامو کې 1 روپۍ لګي صرف سیګریټ په اخلي کنه ام پزول خرچي ده دا نسوارم پزول خرچي ده نسوار څه شي ده په دې سیګریټ لیکلي تمباکو نوشي صحت کے لیے مضر ہے تمباکو سکل چې ده کنه صحت لپاره مضر دي نو هغه شی چې ستا بدن لم نقصان دی او مال لم نقصان دی نو چې دی باندې ته لګې نو دا نقصان نه دی دزې مکه په غمونو په ودونو کې او په سنتونو کې او په خوشالو او کویدونو کې په کرونو په لکونو ګولې خلک اس په زول خرابې څه پکې نه دی په چته مرغي وشته نه دی په کافر وشته اصل کړه دجال لبر نیولې د اسمان پیولې د دې پیاده صدا دا اوس په زول خرچي د خان د دین ځان ساتي په دمانو باندې پیسې منولې دمانو له مور کوي دا فزل خرچی دا چې تا انفاق کې په جماعت کې ولګوا په غریب ولګوا په مسافر ولګوا په طالب ولګوا ټول چې ولګم فزل خرچی نه دا ابو بکر صدیق ټول پیسې راوړي دي او د الله پیغمبر مخه ته کې خو دي نبی علیہ السلام او توي ابو بکر کور کې د شي پرې خو دوی بس د الله او د الله پیغمبر رضا مې پرې خو دا که فزل خرچی ونه د الله پیغمبر باغ ته ویل وی چې دا فزل خرچی کې کنه په دین کې ارسمره مولګي نو فزل خرچی کې ناراضي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین یقینا فزل خرچی کوونکې دیرونه د شیطانانو د شیطان د خپل رب د پاره ناشکرا و اما تو رزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک کما خواړه ته د دینا د پاره د لټولو د رضامندیا د رب ستا ترجوها چې ته تم کې داغي فقل لهما قولا ميسورا پس هو یغیت وینا میسورا نرما اسانا سمانه غریب د لراغه استاوس نکیږي نو رټای ما نرمي خبره ورته وکا ولا تجال يدك مغلوله الى عنقك مگر ز ولاستا خطاب غیر نبی ته مگر ز ولاستا تړلې شوی سړستا سرا او مکول او غیلره پکوره کولا ول باندې یو مطلب دا چې بيخي دام مکو چې 1 روپیم د لاس نه خرج کې
بیخي د جیب ته لاس نه کته کیږي لکه چا چې د لسړ سره لاسونه بره تړلي او جیب تاړو کوزیږي نه داسې مکوا او داسې مکوا چې په یو ځل باندې ټولې پیسې والوځې ښا بازار لتلې او تش ناراضي او چې څه شي مخې لراځي نو اداره تعالی دی نو داسې مکوا ځکه یو ورځ خونه ده کنه یو ورځ بهر سره راوړي نو بیا بس کې بیا بس درک د سره نه لګي فتقود ملوما محصورا پس کې باندې ته ملامت شوی او استومانه او دی باز خلکو د افغان غسته لري پښتانه وي د خپل صادر مناسب خپل غزول پکار دي یعنی د خپل وس مطابق خرچه کوا مشمتیا کوا چې مالدار یو نه لګي او مدومره دسي کوا چې ګټي سل او لګي زره بیا هم خرابېږي بیا به چې دنه یاد ملک نه بس پټېږي چرتا خپل کور له بشپېل نه شرات لې یا به بیا د زمکه او د جیدادونو دارسن لاس وینځي الکه دا تاسو چل کړي ری تا باندې خو نه تاڼه راغلی نه تحصیل راغلی دی نه بل شي داري پس کې لګي رب چې دا په خوا دی خوا کې نو په خوا دی خوا سره چې تا اسی اسراف کو کنه به زیاده لګولې ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء یقینا رب ستا پر خیر رزق چاله چو غواړي او تنګي یقینا د الله دې په بندگانو خپل خبردار اولیدونکو ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق مخکې د مور او پلار حق ذکر کو اوس د اولاد حق مو وجنه اولاد خپل د یری دولګینا دا مالداران یادې خالقا دا مالدار سړی چی کنه د اوس خو غریب نه دی پیسې او سشتا خو چې بیا کله ګرانی راشي نو بیا وسکو یاره کدا نو قریبي بیا سبا نه بار نه کلی تراشم بیا به څنګه ساتم بیا وسره غم دی لکه بیا ول الله نشته سر نو مو وجنه اولاد تاسو د یری دولګینا منګ رزق ورکو دیتهم تاسو تم ان قتلهم کان خطئا کبیره یقینا مرګ وجل د اغه د ګنالویا ولا تقربوا الزنا من ذکیږي زنا تا زنا خلری خبر ده ځکه حرام ده د زنا کار تم من ذکیږي پردو خود سه خبره مکوا بي ضرورتان پردو زنانو تم ګورا زنانه د پردو سړو تن ګوري سړیو زنانه د ځان لیوځي کې نکینی پردي دا ټول هغه څري د زنا د وعیدی من ذکیږي زنا ته یقینا د فاحشتن بهایي وساء سبیل او ډیر ناکار لار ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنه هغه نفس حرام کړي دی الله د هغه مرګ مگر په حق سره درې قسمه مرګ دی چې جایز دی خو ما تعالی نه حاکم وقت لا کافر دی هغه مسلمان دی کافر شونه دا هغه مرګ جایز وعده کړي زناو کی او زنا په ثابت شي څلور غوان پیشي نو دا هغه رجم جایز دی او یو سړی مړیو کی نو قصاصن هغه وجل جایز دی چې قصدن آمدنی کړي د دینه سیوا مرګ هغه ناروا دی ومن قتل مظلوما څوک چې وجل شو مظلومه یعنی اسبه ګنا په تحقیق سره ګرځولې دی موږ داغه د وارث د پاره سلطانن دلیلا یا سلطانن معنا تسلط فلا یسرف فی القتل فزیاته دي نه کې په قتل کې انه کان منصورا یقینا د چې دنو امداد کړی شوی دی شرعنا فلا یسرف فی القتل سمعنا لك اسراف د علماء وی چې مړې یو چا کړي دی او د پکې بل وجنی مړې ما کړي دی او کوي بدل کې زمارور مړ کوي دا زیاتې دی ها یا چې دنو یو کس مړې کړي دی او د پکې دوه کسان مړ کوي دا اسراف دی یا اسراف دا دی چې پخپل باندې بدل اخلي دا اسراف دی ځکه دی باندې مړې دی باندې روغی نه کیږي په دی باندې چې دنو نورم دشمنی سیوا کیږي کې دې شتتلې بدل اخلي د مړیو تم پکې سر خوري نو دی باندې خو کار نه سمېږي کنه دا و حکومت وقت تپریری الله د اسلامی قانون راولي او بل دا چې فلا یسرف فی القتل اسراف د په قتل کې نه کوي هغه دا چې مسله دی نه کوي یو سړی د مړک نو پوزه وګونه لاسونه خپېته مکټ کوا دا ناروا دی بیا انه کان منصورا یقینا د امداد کړی شوی دی د په شریعت کې ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن منیز دیکھےگی بل قانون واللسم منیز دیکھےگی مال دی یتیم تا مگر پاغه طریقه چا خسته دا تر دې چې ورسیږي د ځواني تا اوفو بالعهد اتلسم پورواله کوي په وادو باندې ان العهد کان مسئولا یقینا د واده په باره کې به تپوس کولې شي چې کوم لوز دکړو چې زبدا سکار کوما هغه نه پوره کینو الله وداغي تپوس کوي واوفول کلا ان لسم پورا ور کوي پیمانی لري ذاکل تم کله چې تاسو پیمانی کوي د بل د پاره
بل چاله سشی تلینو په ناب تول کې کمې مکوا وزنو بالقسطاس المستقیم شلم تول کوي په ډنډې برابرې باندې ذالک خیر و احسن تاویلا دا دی غوړه او خسته دی په اعتبار د انجام ولا تقف ما ليس لك به علم مور پسې کېږي هغه څه پسې چې نشته تعالی را پای باندې علم به دلیل یو خبره مکوا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا یقینا غوګونه سترګې او زړه د ټولو نه قیامت کې تپوس کولې شي ولا تمشي فی الارض مرحا دا دویشتم قانون او ادب ولا تمشي فی الارض مرحا مگر د پزماکه کې په تکبر باندې د تکبر مزل مکوا د تکبر مزل صحیح پای باندې هر سړی پیږي خبای سړی چې روان نو سم غړیږي په دلاره یو خوا را تاو شو بل خوا تاویږي الکه خو نیغ ځکه نه څه شربل را شربل کې نیغ په لاره ولې نه ځي د تکبر مزل دا هم دی چې پنسي د ګیټو نخکه تاړولې دي او د په لار روان دی دا تکبر مزل دی ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزمکه کې په مستای باندې په تکبر باندې په دې زبانه تفسیر قرطبی لیکلی دی په دې کې معنی د تکبرنا او حکم دی په تواضع او عاجزی باندې او بیا وی مرحا ټکه قران راوړی دی هو شدت الفرح دا سخت خوشحالی ته وای چې انسان باندې بیا سم څه چل کیږي د ډېر مستی نه نو دا سي مستی مکوا او بیا په دې ځای تفسیر قرطبی لیکلی دی وای د دې آیت نه عالمانو دلیل نیولې دی علی ذم الرقص د غډېدلو په مذمت باندې چې غډېګا ما ولا تمشي فی الارض مرحا معنا مګډېګا غډاګانې مکوا ولی الله زکه چې غډېدل دام چې دنه سده مسجد او تکبر دی او بیا وای قال الامام ابو العقيل قد نص القرآن على النهي من الرقص وی قرآن نسته تنسیس کړی دی په معنا باندې د غډېدلو نه الله وی ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزماکه کې په مستای باندې او بیا وی چې دا دغه چې دا کنه دا غډا والرقص اشد المرح والبطر غډېدل چې دینو سخت تکبر دی او دارنګي لوی دا او بیا وی فما اقبه من ذی لحیه دو قسم خلق غډیږي کنه خان یو هغه چې ډمانو ته غډیږي چې ته سندري شروع کې ډولکې ورته شروع کې شپېلې ورته شروع کې نو د میدان ته ټوپ کې په غډاشي او تا ته پته ده چې غډېدل تعبیر د څه شي نه دی زین شم ویلې خان غیرتی سره هغه په لکونو پیسې ورکوي ته غډ شه هغه به غډ نشي غیرتی خزل لکونو روپۍ ورکوي ته غډ شه هغه به غډ نشي ولی غیرتی سړی په خپل ځان باندې غیرت پکې په ګډا کې څه شی نشتا سوا د دینا چې یا به خلکو ته خپل کناټیخه او یا به خلکو ته خپل سینېخه نور پکې څه دي نور خو پکې ځنه نشته کنه خو کوک شي او کناټی ته وای راته وای خلک وای وا څنګه خسته ګډاګانی کې او یا چې دنه به ته سینېخه د دیو جن اجلاګان چې ګډیږي نو چې داغي سینې نه نو ځان لکه دا وای د سترګو دغه کی دي سینې ځان له جوړی کی ډېر پاره چې خلکو ته پاته ولګي غنا دا د ګډا خلاصه ده نو چې چا کې غیرت نه هغه غډي چې چا کې غیرت یې هغه کله غډي دی شي پوه شئ نو دوه قسمه غډي دن کړي یو د وجري غډي دن کی یو د جمعات غډي دن کی دواړه حرام او ناروا دي بعض ته چې دمتوب شروع کی نو هغه په غډا شي بعض ته چې ناتونه شروع کی نو هغه په غډا شي پټکي به والی او سپینه ګیره او په سپینه ګیره سره د پټکی په غړې دوشي نو قرطبیم دغه خلق باندې رد کی فما اقبح من ذی لحیه وکيف اذا كان ذی شیبه و سمره بدلېږي چې سره د غټي ګیری او بیا چې ګیره سپینه او بیا چې دنو غړېږي او ایجدا قوالی شریف دی چرته د الله نبی ګډ شوی دی چرته صحابه ګډ شوی دي قوالی ته چې تور ته غړېږي دا بالکل ناروا او ناجائز دی ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزماکه کې په مستای باندې انک لن تخرق الارض یقینا انت اچر نشش لواله ازمکه لرا ولن تبلغ الجبال طول وچر نشر رسید غرون تب طول پوغدوالی کې کته ډیر ټوپونه وې کنه د ازمکه شلولې نشي او کډیر په بار ټوپونه وې نو اسمان او غرون تر رسیدې نشي
کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها دا ټول چې دینو د ګناه د دې پنځ د رب ستا باندې ناروا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا چې مخکې بیان شو دا دی بازي دا غینا چې وਹੀ کړي د تا تستارب د حکمت نه مگر زوا د الله سره الہ بل بیا راوړو او مخکې تیس کې ویلو آلته د مطلب سره د دنیا حالت چې ملامت او شرمنده وکینی او دلته اوس د آخرت حالت فتلقا فصبح ورزول شي په جهنم کې ملومن ملامت شوی مدحورا رټل شوی اف اصفاکم ربکم بالبنین اسرت کې په مشرکین بالملائکه چې داغي عقیده داوا ملائک دا د الله نوم نه دی وای ما یې غوړه کړی تاسو رب تاسو په زامنو باندې وتخذ من الملائکه اناسا او نیولې دی الله د فرشتو نه جنکه یقینا تاسو خامخوای قولا عظیما وینالویا ولقد صرفنا فی هذا القران ليذكروا ترغیب قران ته په تحقیق سره بار بار بیان کړی دی موږ په قران کې هر قسمه ضروری خبره ليذكروا د لپاره چې د پندو نصیحت والی سوچ فکر وکي وما يزيدهم الا نفورا او نزیاتې دی لره مگر نفرت قل لو كان معه الهه كما يقولون وې کچرت په شرک باندې وې کچرته وې د الله سره ګڼ خدایان لکه څنګه چې د کافرانه وای اذلب تغوا الى ذل عرش سبیلا په دغه وخت کې خامخاله ټوله بوغي مالک د عرش ته سبیلن یولارا سمانا د الله د حکومت دورانه ول لپاره طریقا لیقاتلوه دی وړو وړو خدایانو با د الله د حکومت د خرابولو د پاره ولار پیدا کړي وا یو معنا دویمه معنا دا د ذلب تغو الى ذل عرش سبیلا ګڼ خدایان وینو په تحقیق سره په دغه وخت کې خامخالته ولي بوغي خاوند د عرش تا یو لار د هغه د رضا کولو د پاره دی وړو خدایانو به د الله د نزدېکت د پاره ځان لارې کتلې وي سبحانه پاک دی الله وتعالى او چد عما یقولون علوا کبیرا دا غنه چې وې دی په لوی او چته باندې تسبیح وې د الله د پار اسمانونو واړه او زمکه واغه سوک چې دی پای کې و ام من شیء نشته یو شی مگر تسبیح وې بحمدی سره د ستاینه د الله ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ دای په تسبیح باندې انه کان حلیما غفورا یقینا د الله دې صبرناک او بخنه کون کې حدیث نه دا معلومه شوا اصح قول دار قرطبی دلته پوره تفصیل کړی دی چې هر شی د الله تسبیح وای کنا نو بعض علما وای چې هر شی د الله تسبیح وای خدا تسبیح په زبان قال نه دی بلکې دا په زبان حال دی یعنی وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد دا الله په توحید دلالت کوي بس چې سړی وګوري نو هغه سړی سبحان الله وای کنا د الله تسبیح وای او دویم قول د علماء دا دی چې دا تسبیح حقیقتا دی دا شیا د الله تسبیح وای لکه د قران ظاهر نه معلومیږي خو بیا اختلاف پدې کې دی یو ډله د علماء وای چې هر شی د الله تسبیح وای خو چې کله د نامی دی او د چې د نو حی دی یعنی د شین دی نو تسبیح وای چې او چی نو بیا تسبیح نه وای پوه شو بده او دلیل د هغه دا دی چې نبی علیہ السلام پای قبرونو تیرې دا نو دا دو قبرونو والا یاد کړو دی له عذاب ملاویږي او په لوی ګناه کې نه دی یعنی نه دینه تزان بچ کول ګران نو یو بچغلی کول او د بل بد امتیاز نزان نه بچ کو حدیث کې راضی د الله نبی د کجوري او لخترا او غختا هغه په میز باندې نیمه کلاش نه لختوا نیمه په یو ودراولا نیمه په بل قبر ودراولا وای تر سوچ د لخت نه دی او چې شوی نو کې دې شي چې دین الله په عذاب کې تخفیف راولي نو دا و چې دل ولی ځکه وای چې شنه لخت تسبیح وای او چې نه وای نو دا د خلکو دلیل شو او دریم قول دار چې نام هر شی د الله تسبیحات وای کاغه شینده او کاغه وچده کاغه ګټه ده او کاغه لوټه ده او دا د الله تسبیحات دا د قران نه ثابت دا د احادیث صحیحو نه ثابت لکه دلته قران دی یو شینم نه یاد کړي و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم دینه معلومه شو چې هر شی وای کنه سوره بقره کې تاسو تماویلو ثم قسوت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه چرت رایت کی بیا سخت شو نستا سرستو داغینا
پس د دې واقعینا پس هغه شو په شان د کټې بلکې دا انم سخت تدریق قسم کانیو بعضونه نیرونه را روان شي بعضونه نری نری ولی را روان شي بعض چې د الله د ير نرار غړي دا من خشیت الله وان منها لما يهبط من خشیت الله نو ګټه خو جمادات دي کنه او وچه دا ګور آی کې د الله نه يرشتا کله تی وبره روان شي کله نیرونه را روان شي او کله د غر نرار غړي نو ګټم د الله نه یریږي نو د الله تسبیح وای دارنګ قران کې الله وای سورته مریم کې لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا سورت مریم 90 او ګورم الله وی تاسو ډیر ناکار خبره تراتل وکړل چې شرک مو کنا وقالو اتخذ الرحمن ولدا دوی چې مې ربان ذات نائبان نیولې دي الله وی دا دومره ناکار خبره تاسو وکړه تکاد السماوات يتفطرن منه قریب دي چې اسمانونه د دې د وجنه اوچوي وتنشق الارض اسمک وشليږي وتخر الجبال حتى وشلیگی وغرزیگی غرونا ٹوٹے ٹوٹے ان دعو للرحمن ولدا د دی وجه چې دی رحمان لا نائبان ثابته او رابلی نو ګور هغه ک نه پیدل نو ولی الله داسې بیانای او دارنګه سورته سواد کې بیا راځي آیت نمبر 17 کې یسبحن بالعشی والابکاء اشراق دی غرونو بد الله تسبیح د داوود علیه السلام سره سبا او د نور خطو په وخت کې د سبا په وخت کې بیګا په وخت کې وو ټیک شو دا سی بشمار آیتونه د قرآن شتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا ټول شهادت کوي کنا او دا ټول د الله حمد او ثنا ویل شي پويږي تسبیح وي د الله لپاره اسمانونه او زمکه واغ سوک چې دی پای کې نشته یو شی مگر تسبیح وي سره دستاینه د الله لیکن تاسو نه پويږئ دای په تسبیحات او یقینا د الله دې صبر نه کو بخنه کون کې و اذا قرات القرآن زجر منکرین د قرآن تا کله چې تلل قرآن لاره اوګر زومنګ ستا په مینس کې او په مینس دای کسانو کې چې ایمان لري اخرت باندې حجابا مستورا پرده پټا دې لپاره چې تا ته تکلیف نه راسي او ګرځولې د منګه پزونو دا غیبانه پردې چې په نشي په قرآن او په اي يفقهوه د دې وجه نه چې پوي نشي الله يفقهو چې پوي نشي په قرآن او په غوګونو دای کې د درنواله و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده کله چې ته یادې رستا په قرآن کې یک आवाज ته چې دی الله عبادت کوي ولو علی ادبارهم نفورا واوړي د خپل شاګانو باندې نفرت کوونکی کله چې ته د الله توحید بیانې نو دی باندې دا ډیر بدلېږي نورې مسلې خون ورکوي خو د توحید مسله دا په ډیره بدلېږي ځکه علامه ابن قیم رحمت الله علیه قصیدۃ النونیه کې وایي واذا ذکرت الله توحیدا وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رَأَيْتَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الْأَلْوَانِ وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمَدْحَةِ شُرَكَائِهِمْ يَتَبَاشَرُونَ تَبَاشُرَ الْفَرَحَانِ وای کله چې ته د الله توحید بیانې نو د دې مخونه به ته ګوري چې تک توري او کله چې د دې شریکانو صفاتونه کې نو بیا ډېر خوشاله نحن اعلم بما يستمعون به دی کی زجر دے په انکار د رسالت نحنو اعلمو منګه الله وي خپويګو الله اکبر هغه چې دی غوږ دی پاغي باندې تا علماء لیکلي دي نبی صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چې اے علی دا کافرانو له دعوت ورکو یار خو اسه دی راغونډي کینا ورشه سخوراک تنظیم وکا نو دیله به دعوت ورکو چې زمونږ به میلمانه چې سړی د میلمه شنو بیا خو چې سره څنګه غپ لګي نو ستا ختم نو دی به میلمانه کو دعوت به ولو کو بیا دعوت به تو کو وای کله چې دی رال دعوت لا نبی علیہ السلام دنه شو قران ورته شروع کا دعوت د قران شروع کا او دیله د توحید دعوت ورکا نو دی توحید دا مسلم واوریدل د قران آیاتونه واوریدل بیا د قران باره کې سوای
نحنو عالم بما یستمعون به من خپویږو پاغي باندې چې دی غوږ دی پاغي سره اذ یستمعون الیک کله چې دی غوږ کې خود ستا خبره تا استازه کې ناس تو خپسر اذ و اذ هم نجوا کله چې ودی نجوا منزو نجوا د جرګو والا اذ یقول الظالمون کله چې ویل ظالمانو ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر د یو سړی مسحورا جرګه وکړه او داغه نه پسې وي تاسو تابعداري نه کوي مگر د یو سړی چې جادو ور باندې کړی شوی دی یا مسحورا من مجنونا چې لیوانه دی نبی ته لیوانه ویلی دي نو ما ته خو به خود وي انظر کیف ضربوا لك الامثال وګور سرنګ بیانې تعالی ر مثالنا فظلوا فلا يستطيعون سبيلا پس خطا شو د سمیلارینا پس طاقت نه لري سبیلا اندلاري وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا زجر په انکار د قیامت وای دی کله چې شو منګاډو کی او زرا زرا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ای من بګین را پورته کولې شو په پیدایش نوی باندې وا یکونو حجارتا او حدیدا شی تاسو کانی او یا وسپنی ګوره کته خاور شي استاد بدن نه کانی جوړ شي یا وسپنه جوړ شي بیا باندې الله دوباره ژوندې کوي او خلقا یا په پیدایش مما داغه نه یکبر فی صدورکم چې لوی لګی تاسو پسینو کې الله هم دوباره ژوندې کوي فسيقولون من يعيد ناظر دې چې وای بده چې څوک دې چې دوباره برا ژوندې کې منګلره وای هغه ذات چې پیدا کړی تاسو پاول ځل فسينغزون الیک رؤوسهم فزر دې چې خوځي بده تا تسرون خپل ويقولون وای دې متاهو کله وې دا قیامت وای عسى ان يكون قريبا قریب د چې شي دا قیامت نږدې یوم يدعوکم فتستجیبون بحمده فکمر چې روب بلی تاسو د قبرونو نه دا دوی مشفیلې وي پس قبول والے بکوي تاسو په صفاتونو د دی الله باندې ان داغه حمد بوای او میدان محشر ته بر رواني وي وتظنون الا بستم الا قليلا او ګمان بکوي تاسو چې وخت نه تیر کړه تاسو الا قليلا مگر لگا یا خود دوارو شپیلو مینس کې غسلوی خاله دي چې دا به تاسو ته ډیر لږ وخت کار شي یا تاسو به ګمان کوئ چې وخت نه تیر کړي تاسو دنیا کې الا قليلا مگر لگا یا وتظنون الا بستم الا قليلا ګمان به کوئ تاسو چې تاسو وخت نه تیر کړي په قبرونو کې الا قليلا مگر لگا وقل عبادي يقول التي هي احسن طریقه تبلیغ وای زما بندگانو ته چې وای هغه خبره چې هغه خستري یعنی کلمه د توحید دی وای ان الشیطان ينزغ بینهم یقینا شیطان وسوسه چې فساد را ولید د ایمنس کې یقینا شیطان د انسان عدو مبین د انسان د پر دشمن ښکارا ګوره د دعوت او تبلیغ په وخت کې خبره د خستا اخلاق په دایره کې پکاري ربکم اعلم بكم رب تاسو خپواره پتاسو خطاب مومنانو ته یا کافرانو ته دواړه معناګانې زکوما که خطاب شي مومنانو ته نو معنا بداشي رب تاسو خپواره پتاسو یشا کو غوړي الله يرحمکم رحم بو کی تاسو باندې د مکی والو د عذاب نه خلاص کی او یشا يعذبکم او کو غوړي الله نو عذاب بدر کی تاسو ته د کافرو په لاس باندې نه خلاصین دا مومنانو سره خطاب او که خطاب کفارو سره شنو معنا بداشي رب تاسو خپواده پتاسو یشا کو غوړي الله يرحمکم رحم بو کی بتاسو باندې یعنی تاسو لور توبې استو توفیق در کی ایمان بد تناسب کی او یشا ک چرو غوړي الله يعذبکم نو عذاب بدر کی تاسو ته خپل شرک او کفر بپات شي نو عذاب بدل در کی وما ارسلناک علیہم وکیلا ندلګل مونږ تعالی په دای باندې ذمہوار رب تاسو خپوا دے پای چاچه اسمانونو کې دی او پزمکه کې دی ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وتحقیق سره غرواله ورکړه د مونږه بعض نبیانو ته په بعض نورو باندې واتینا داوود زبورا او ورکړه مونږ داوود علیہ السلام ته زبور کتاب لرا دلته پټولو کتابونو کې د زبور تخصیص وکړه یا خودی کی اشاره ده دیتا چې داوود علیہ السلام له الله غرواله ورکړه دے نو دای په علم یې په زبور با په وجه ورکړه دے د دین په وجه نه د حکومت او د بادشاہي په وجه ذکر زبور ذکر وکړو د بادشاہي ونکړه
یا وآتینا داود زبورا دا ذکر کا چې په زبور کې زمنګ د شریعت تصدیق او د امت تصدیق او قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او راو بل هغه کسان زجر بالشرک چستا سوربانی ګمان دې ما سوا د الله نه کمالکان ندی دلری کولو د تکلیف ستا سناو نه د اړولو د عذاب ستا سنا امام رازی لیکلی دی په دې آیت کې مقصد رد دی په مشرکانو باندې مشرکانو یو غلط عقیده و دی به ویل چې زمنګ سره دا اختیار نشتا او دا اهلیت زمنګ نشتا چې منګه د الله پاک عبادت برای راسو ځکه منګه ډېر کمزوري خلک یو الله زمنګ عبادت څه نه قبلې نو منګ به اعلی د الله عبادت زمنګ نه قبول شي چې منګه د باز نیکانو خلکو عبادت کو او هغه زمنګ په بارک الله ته شفارس وکي نو الله به موږ له اجر راکړي اوله به الله خوشالي نو دی ویل چې منګ کې دا اهلیت نشتا چې منګه ډایرکټ د الله پاک عبادت کو وای شوي نو منګ به د باز نیکانو بندگانو عبادت کوي او دا غي په واسطه به الله پاک ته ځان نږدې کو نو هغه باز نیکان بندگان دې څوک مقرر کړل ملائک دی ویل چې موږ به د ملائکو عبادت وکړو بیا د ملائکو د پاره بوتان جوړ کړل او اصل فرضي شتونه ولا ورکل دا پلانې فرشته دا پلانې دا او هغه له عبادت شروع کړ پوښوي نو الله رب العزت چې دی په هغه باندې رد کړي چې وای راو بلې هغه کسان چې تاسو په ګمان دی ما سوا د الله نه مالکان نه دي لري کولو د تکلیف تاسو نه نه دا اړولو د عذاب تاسو نه اخذان لا الله ته محتاج دي اولئک الذین يدعون دا کسان دي چې را بلی الله لرا یبتغون الی ربهم الوسیلۃ لټی خپل رب ته نږدې کت لرا ایهم اقرب وای چې کوم یو نږدې دی په دې کې الله ته نږدې کت طلب کوي چې کوم یو په دې کې نږدې دی الله ته ويرجون رحمته يريد رحمت د الله نه او تما کوي د رحمت د الله ويخافون عذابه يريد د عذاب د الله نه ان عذاب ربك كان محذورا یقینا عذاب در استاد دې د یری شي پکار دې چې د دې نه يروشي یا امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی په تفسیر کبیر کې وقیل انها نزلت في الذين عبدوا المسيح وغزير دا خلق بارک راغلی دي چې د مسیح علی السلام او د غزیر علی السلام عبادت کو وقیل ان قوما عبدوا نفرا من الجن ویلې شوی دي چې خلقو د پیریانو عبادت کو هغه پیریانو ایمان راوړ او هغه ځان الله ته نږدې کو نو الله وی چې ګور تاسو هغه خلق چې را مدد کوي هغه خدان الله ته نږدې کوي ایمان راوړل دي تاسو الله سره شریکان کوي نو پاغي رد شو لټای خپل رب ته نږدې کات لرا په اعمال صالحو باندې ايهم اقرب چې کوم یو بده کې نږدې دی الله ته تم کوي عقیده ساتي د رحمت د الله او یریږي د عذاب د الله نه یقینا عذاب د رب ستا کان محذورا د یری شي پکار دی چې د الله د عذاب نه يروشي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ نشتره یو کلی والا مگر منګه هلاکون کی وغیلرا مخکې درز د قیامت نه دو قسم خلقی یو نیکانی یو ګناګاری نو نیکان خلق هغه د دنیا نزي خدایته برابر شي وخی پوره شي نمړ شي او ګناهګار چې د پاغي باندې الله عذاب راولي نو هلاک شي ار یو باندې هلاکت راځي پناکیږي خصوص په ښه حالت کې لاړ شي او څوک عذاب حالت کې لاړ شي نشته یو کلی والا مگر من چې دینو هلاکون کی غیلرا مخکې درځي د قیامت نه یا عذاب ور کون کی غیتا عذابن شدید عذاب سخلرا دیدا په کتاب کې مستوره لیکل شوی وما منعنا ان نرسل بالآیات وما منعنا اوس د دې ځای نه دویمه حصہ دا روانه ته آیت نمبر 75 15 یا پوری پدې کې دویم نه خدا عذاب دویم سبب چې هغه څه شه دی انکار د معجزونه سبب دی د پاره د نزول د عذاب چې چا د معجزونه انکار کړي دی نو الله او عذاب ور کړي دی لکه قوم صالح د معجزې نه انکار وکړه
اوخې نه انکار وکړو الله په عذاب راوسته وما منعنا نیو منی کړي منګه اول به دا واقعا ذکر دا سبب ذکر کی دا عذاب بیا به واقعا د ابلیس او د آدم علی السلام ذکر کی مقصد پدې کې حال دا چا بیانول دي چې هغه سرکشي کړي دا بیا به دلیل عقلی مختصرا بیا زجر باور کی مشرکین ته داغي په شرکی طریقو باندې بیا تخویف اخروی دی په مینس کې بیا چې دنه ترغیب دی او په اخر کې بیا تحذير دی د مداهنتنا وما منعنا نیمنی کړي منګه ان نرسل بالآیات دا چراولی ګو منګه معجزو لرا الا ان كذب بها الاولون مگر دې خبره چې نسبت د دروغ کړي واغی ته په خوانو خلکو سمانا دای بار بار دا مطالبه کوي چې مونږ باندې د عذاب راشي مونږ باندې د عذاب نه مونږ له معجزه راوړي شي مونږ له معجزه راوړي شي الله وی معجزه مونږ صرف د دې وجه نه اشاره کړی دا که معجزه راولي ګو دا خلک انکار وکړي نو بیا به عذاب راولم لکه مخکنو له چې معجزه ورکړي وینه منی له عذاب پر راغی نو په معجزو غوښتو کې خردی نقصان دی کې وینه منی واتینا سمود الناقه مبصره ورکړې ومنګه سمودیانو ته وخخکارا دا خکارانه خو د الله ر قدرت فازولمو بها په دې زیاته کړه پاغي وما نرسل بالآیات الا تخویفا نرالی ګمنګه معجزې او آیاتونه مگر د يراولو لپاره واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس کله چې وی منګه تا تا یقینا رب ستا چې د احاط بالناس الګ توجه کوا احاط علمه بالناس استاد رب علم په خلق باندې ګیرا چولې دا یعنی ټول مخلوق چې دینو هغه الله په خپل علم کې راګیر کړي دي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او نه دې ګرځول منګا لیدل ستاغه چې تا ته خودلی منګا مگر امتحان د خلقو د پاره دې رؤیا نه مراد ته ما ویلو کنه قرطبی دل تلیکلی دی چې مراتنا رؤیت العین دی دستر ګولی دل دی نه خوب ندی ګرځولی منګستالی دل دستر ګواغا چې تا تم خودلی مگر امتحان د خلقو د پاره دا د نبی علی السلام د سر ستر ګواغلی دل دی د معراج پشپا کله چې خلقو تویل چې زلالم بیت المقدس تا او ز اسمانونو تلاړ نو خلقو نه منل وای مونږ ویل چې دا نبی چې دینو دماغ خراب دی وګړي وړي وای په دومره لګش پکې د مسجد حرام نه مسجد الاقصی ته څنګه لاړ اول ته نبی اسمانونو ته څنګه لاړ او دا دومره ملاقاتونه څنګه وکړل او ټیم لګونه کې ټیم وای دا څنګه عقل نه مني الله والشجره الملعونه في القران او اغه چې داغي لعنت ذکر شوی دی په قران کې الک دلته دې سمانه ده اصل کې کلام کې تقدیم تاخير دي توجه کا معنا دا ده چې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك دلته ګورا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك اوس دا الا فتنه للناس بپریدي ښا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك والشجره الملعونه في القران وسراش الا فتنه للناس اوس په شی معنا باندې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك ندې ګرځول منګه لیدل ستاغه چې من خود لیوتا تا او هغه ونه چې هغه خورون کې لعنتی ده په قران کې الا فتنه للناس مگر امتحان د خلقو د پاره دی ویل چې دالا څنګه چلې چې دا نبی وای پوښ کنا چې ما په دې لګش پکې دا ټول مناظر ولیدل وې دا زمونږه عقل نه مني او دویم دا خبره به کوله چې جیب نبی دی یو خوا خلکو توای چې د جهنم اور چې دی نو به دومره سختی چې کانې انسانان به پکې سوځولې کیږي او بل خوا وې چې جهنم کې بد زقوم ونه راختلی وې دا خو زمونږه عقل نه مني چې اور کې څنګه شنه ونه راوختا اور کې څنګه ونه راخی جن الله ودا د خلکو د پاره منګه امتحان ګرځولې ده الله الله او الله په دې قادر دی کنه دی قادر بعد شی په ور الله نه سوځي کنه په دې کپړو کې یو قسم کپڑا راځي چې هغه خیره نشي هغه به ور ته ورځي نو خیره به ته وسوځي او بیا راواخلي دا د یو بوټي
د هغې دغې تابه چې جوړه شي که نه دا بیا نه سوځي. داسې کپړه شته چې سوځي نه، چې کله سوځي نو وینځي بیا خیره نه شي نو وینځلو سره هم صفا کېږي، خو د هغې دویمه صفایي طریقه دا ده چې اور ته به یې نیسي نو اور به ته هغې خیرې وسوځوي او کپړه به بیا صفا سوتره پاتې شي. نو چې کپړه جوړیږي د ماروچو نه که نه، داسې ماروچ او داسې څیز الله پیدا کولی شي نو داسې ونه هم زرغونولی شي چې جهنم یې نه سوځوي. ها ونخوفهم يروا من غدي لرا فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، پس نه زیاتې دی لرا مگر سرکشي لویا. واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، واقعا د آدم علی السلام په څلورم ځل باندې کله چې وی منګه فرشتو ته سجده وکي په طرف د آدم علی السلام، په دې کې د سرکش خلقو معال او حال بیانې. کله چې وی منګه فرشتو ته سجده وکي په طرف د آدم علی السلام، فسجدوا پس هغه ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان نکړه. وی هغه اسجد لمن خلقت طینا، ایا ز سجده وکم هغه چاته چې تا پیدا کړی دی د خټینا. قال نو وی شیطان ارایتک خبر را کماتا، ارایتک خبر را کماتا یعنی اخبرنی هاذا الذی کرمت علی، دا هغه سړی دی چې غوړه کړی دی تا دلته په ما باندې. لئن اخرتنی که چرته رسته کتا مال علاج الی یوم القیامه، تر قیامت لا احتنکن ذریته الا قلیلا، خامخا بیخ به وباسم زاده اولاد د مگر لږ به پاتې شي. الله لا احتنکن ذریته الا قلیلا، ان ټول به گمراه کما لږ خلک چې هغه ستا دوستان او اولیاء دی به بچ شي. قال ان الله وتعز حب زلار شا فمن تبعك منهم، فچا چې تابعداري وکړل استاد دینا یقینا جهنم بدل رستا سو جزاء مغفورا بدل پورا. واستفزز من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك، ويرا وسمره چې طاقت استاد دینا په اواز تا باندې او راول په دی باندې بخيلك استا شا سواران پوجنا ورجلک او پیادل پوجنا. خیل نه مراد شیاطین الجن او رجل نه مراد شیاطین الانس، دا ور باندې راولا. واستبزز ويروا سوک چې طاقت استاد دینا به صوت کا په आवाज باندې. د شیطان आवाज هر د ګناه आवाज دا چا आवाज دی لکه دا د شیطان आवाज دی، زدا د ګناه आवाज او توکا. او بعض علماء لیکلي دي چې په دې کې مراد تنگ ټکور چې دی او شپېلې چې دا پکې داخل دي، دا شیطانی आवाजونه دي. واجلب علیهم بخیلک ورجلک، راول پدای باندې شا سواران پوجونه نه شیطانان پیریان، ورجلک او انسانی شیطانان پیادل پوج. وشارکهم فی الاموال، شریک شه د سره په مالونو ول اولاد او په اولاد کې، په مال کې سره شریک شه چې نظر د غیر الله په نوم باندې ورکی، او په اولاد کې سره شریک شه چې شرکی نمونه اولاد لګ دي، د اولاد په نوم د غیر الله په نوم باندې ومني منخت ومني. وعدهم وعده کو د دې سره، وما يعدهم الشیطان الا غرورا، او وعده نه کوي د سره شیطان مگر د دوکي. ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لک علیهم سلطان، نشته تعالی په ایبانی س دلیل او غلبا. کافی دې ربستا وکیل ذمہوار، ربستا سو غزاد دې. اوس پدې کې دلیل عقلی ذکر کوي چې دا تمهید دې رست زواجر ہوتا. ربستا سو غزاد دې یزجی لکم الفلک، چې شړی تاسو لپاره کشته په بحر په سمندر کې، دیر لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه، یقینا د الله په تاسو رحیم مهربان دی. ثم واذا مسکم الضر فی البحر، کله زجر مشرکین ته کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف په سمندر کې، ذل من تدعون الا اياه، روښ تاسو نه هغه څوک چې تاسو را مدد کوي مگر یو الله، بیا را مدد کوي. هر کله چې اخلاص کی تاسو لرو چې تاسو نو تاسو مخ واړوي. وکانه الانسان کفورا، او د انسان ناشکرا. امن افامنتم استخویب، اي بيرکیږي تاسو ان د دین یخسف بكم جانب البر، چوب منډي تاسو در په طرف د وچ کې. سمندر سره لازمی خو نه پر خاورو کې بده الله کته منډي، لکه څنګه چې الله قارون منډلو. او يرسل علیکم حاسبا، یراو بلیږي پتا سبانه باران د کانو. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، بیا ونه امید خپل ځانونو د پارا سوق ذمہوار. ام امنتم ایتاس بیرکیږي ان یعیدکم،
د دینه چې واپس به کی تاسو فيه دې سمندر کې تارتن اخرى کرت بل بیا هم واپس بوزي فیرسل علیکم پس راو بلیگی تاسو باندې قاصفا من الريح ماتون کی هوا فیغرقکم پس غرق بگی تاسو پس سبب داغی چې تاسو کو پر کړو ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا بیا به نمو مې تاسو د خپل ځانونو د پاره پدې باندې په منګ باندې تبعا سو ک تپوس کوونکې یا تبعا سو امدادي ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اوس په دې ځای کې ترغیب ده ذکر د انعامات ذکر د ترغیب ده په ذکر د انعامات باندې ولقد کرمنا بني ادم په تحقیق سره عزت ورکړو موږ اولاد د آدم علی السلام ته وحملناهم فی البر والبحر سوار کړو موږ ایله په وچو په سمندر کې ورزقناهم من الطیبات رزق ورکړو موږ ته د پاکونه ولقد کرمنا بني ادم بني ادم الله عزت په شي ورکړي دي غروالی وجه سدي یو قول داده چې غرواله داده چې منهم المؤمنون دای کې مؤمنان دي او مؤمن الله په ټول مخلوق باندې چې دینو غوړه کړي دي پوښوي دویم قول داده علماوي چې دای په لاسونو باندې خوراک کوي د انسان عزت داده چې دای په لاس شر او اخلي او خلی لوي سي او نور هر څومره زناور چې دینو غور پسې خلق کته کوي انسان د اثر الله د عزتمن پیدا کړ چې هر شي ته نه ټیټي اند دې به خوان د سر خوراک لیل راوړي او سجده بیا بل تکي ایله سر ټټي بیا خوراک ته نه ټټي یا عزت ور کړي دې موږ بنی آدم ته په عقل باندې سمانا الله وي موږ لا عقل ور کړي دې عقل په وجبانه دل الله عزت ور کړي په نور مخلوقات ګور غوا میخه ګډه بيزه لوی لوی زناور دي کنه خو عقل پکې نشته دی دل الله عقل ور کړي او یا غ فضیلت چې د اغدار به تعدیل القامه چې الله د انسان غ قد قامت برابر جوړ کړي دی د انسان بدن الله ډېر خسته جوړ کړي یا غ غرواله د بن نطق په خبرو باندې چې د خبرې کولې شي او نور زناور خبرې اغه نشي کولې یا غ غرواله د چې الله په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر را لېګلې یا غ غرواله د چې الله پاک اول پلیز خوراکونو کې لذتونه ورکي چې کومه خوخه غخوري چې نه خوخ مشته کې یادار چې خسته شکل ول الله ور کړي یا غ عزت دار چې په نور مخلوق باندې الله غرواله ور کړي دي نور مخلوق ټول د تابع دي خان غټه می خیر روانه کړي دا کله بوزي او کله راولي او هغه تغل نه کوي سار او خان روان کړي هتیان روان کړي دا الله دې پاغه مسلط کړي دي کنه یا اوامر او نواهی ور ترا لګلې دي دای ول عزت ور کړي دي نور ته اوامر او نواهی نشتا یا علماء لیکلي دي زاد المسیر امام ثعلبی سے وی باللحال الرجال والزوائب للنساء اغه غرواله په دی باندې دي چې سړول الله پاک ګيري ور کړي باللحال الرجال والزوائب للنساء سړولې ګيري ور کړي ان په ګيره باندې دي عزتمن جوړ کړي دي او زنانو له لوی لوی وختور کړي دي کونسي هغه پاري عزت منی کړي دي نو چې سړی ګیرو خړی بی عزت شي او خزه چې سر کټا کی کنه نو هغه به بی عزت شي او خزو کې غیرت شتا هغه دا زما زینت دې ز سر نه کټا کوم او سړو کې غیرت چرته دی او ته چې به دا ګیرو خړو خیر ولقد کرمنا بني ادم فتحقیق سره عزت ورکړې د منګ اولاد آدم علی السلام ته وحملناهم فی البر والبحر سوار کړي د منګ ایلارا په وچو په سمندر کې دای دویم عزت شوالکا په وچ باندې په سورلو باندې پوخانو په گاړو کې ګرځي او سمندر کې په کشتو کې ښا ورزقناهم من الطیبات بل رزق ورکړې منګ ته د پاکونه نور ارث خوري انسان پاک پاک خوراک دی ښا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او غرواله ورکړه د منګه دایته پډیرو داغینا چې من پیدا کړی دي په غروالی ورکول سره یوم ندعو كل اناس بامامهم اوس اثبات د قیامت یوم ندعو پکمر چراو بلو منګه كل اناس اری وډلا بامامهم په مشر داغی باندې یا بامامهم منا دای په نبی باندې د پلانی نبی امت دی راشي د پلانی نبی داسي یا به امامهم د هغه په مقتدا چې د چا تابعداري کړي و داغه په نمبر پاسيږي
واشوي څوک د موحد تابعونو دغه په سر ډله کې برا پاسي څوک د مشرک تابع دغه ډله کې برا پاسي یوم ندعو کل اناس بامامهم یومانه بعض علماء کړه د ضعیفه ده وای کما رزبانی چراو ببلو خلق لرا پنمونو د میندو باندې وای د میندو پنمونو برابر لیکيږي دا مانو سینه ده او داغه د پاره امام رازی بیا درې وجه وای خدای باندې قرطبی رد کړي دی یو وجه وای دا چې په دې کې عیسی علیه السلام د وجه چې د پلار نوم یادېږي نو د عیسی علیه السلام خو پلار نشته کنه نو داغه د وجه به دا ټول خلق د مور په نوم پاسي دویم دا دی وای چې د حضرت حسن او د حضرت حسین د شرافت د وجه چې حسن او د حسین مور څوک و فاطمه رضی الله عنها نو د مور نسب له ګچتو کنه ځکه چې نبی علیہ السلام لور و نو د دې وجه نه د مور په نوم برابر لیکيږي چې هغه ته دا شرافت ملاو شي چې حسن ابن فاطمه او حسین ابن فاطمه داسې او درې مداده چې کم زنانه او زناګانی کړي نعوذ بالله نو چې داغي د بچو پلار خو خاون نه کنه بل څوک دی نو چې اولاد زنا و نه شرمېږي نو د مور په نوم باندې براو आवाज وتکیږي دا درې وجه کبیر کې امام رازی لیکلي او قرطبی لیکلي چې دا خبره غلطه ده ولی چې حدیث صحیح کې راغلی دی د قیامت په ورځ باندې و د پلار په نوم باندې आवाज کیږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې الله مخلوق راغون کی لومبني او ورستنی نو د هر خیانتګر هغه د خیانت په اندازه باندې یو جنډه به د کوناټو په مینس کې دا سوچته شي او په بره بلاړ شي او پته به خلکو ته لګي چې هذه غدرت فلان ابن فلان ابن ته سوچ کوا هذه غدرت فلان ابن فلان ار سړی به وای چې دا دوکه ده د پلانی د زوی نور مور خولنه یادې کنه پلار یادې نو بیا لیکي چې خلک به قیامت کې د پلارانو کو نمونه باندې را بلل کېږي پوهین شوی په دې باندې په کمره چې را بلو به خلکو لره اره ډلر په مشر داغي باندې په څوک چې ورکړې شوی هغه ته دا عمل نامه په خلاص باندې پس دغه کسان لولي بخپل عمل نامه ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنشي کوله په دې باندې په اندازې د تار د اډو کې د کجوري عمره ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا او څوک چې په دې دنیا کې لوند الله د کتابنا نو دی په آخرت کې لوند الله د دیدارنا یا لوند به د دلیلنا واضل سبيلا او دی به خدای د سمیلارنا گمراهی د سمیلارنا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك وان كادوا يقينا نزديو دی چې خو یولې وی تعالی داغنه چې وਹੀ کړي د منګه تا لتفتری علینا غیره دې د پاره چې جوړ کې منګ باندې نور خبرې کافرانو دا زور لګولې خو کدا سه د کړه وینو ازلت خذوک خلیلا په دغه وخت کې خامخا نیولې بو دې تعالی ر دوستا ولولا ان ثبتناک کچرته نوې مضبوط کړه منګه تعالی را لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا په تحقیق سره نږدې وي ته چې ميلان دې کړه وې دې تمامولي غونته کې اذن ازقنا کذف الحیات دغه وخت کې خامخا سکولې وو منګه ته د چن عذاب د جون وظیف الممات د چن عذاب د مرګ دینه مراد علماء عذاب قبر شو ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بنوي مندل تعالی تا د خپل ځان د پاره مونږ باندې سو امدادي دا نبی علیہ السلام تعالی وای او امت ته اوري چې نبی خو ناوړي د حکومت هم واوړي دا نو الله به د چن عذاب ور کوي وان كادوا ليستفزونك ندرم باب شروع کوي بیا بنا وخت شي زدي زبانه بس ته ښا واخر دعوانا